بسم الله الرحمن الرحیم. وکلام الجماد والعجمه، او یا جمادات ورسره خبرې کړي کرامتن، او یا ورسره بے زبانه زناورو خبرې کړي دي کرامتن، کرامت یادی کنه. اما کلام الجماد هر چې د جماداتو خبرې دي په کمارو یا لکه دا روایت شوی انه کان بین یدی سلمان و بالدرداء قصه، د سلمان پارسی او د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مخې له یوه کاسه ایښې وه، فسبح تسبیح ویلې وسمع تسبیحها، او دوی د هغې تسبیح واورېده، دا کرامت شو. واما کلام العجمه فکتکلم الکلب لاصحاب الکهف، سپي چې اصحاب کهف سره خبرې وکړي چې زم در سره زم. وکما روی نبی علیہ السلام قال بینما رجل، یو سړی و یسوق بقرتن، غوای روانه کړې وه، قد حمل علیها، یو شی پې بار کړي وو، اذا التفتت البقره، غوا ورته وکتلې لیدته وقالت انی لم اخلق لهذا، زه خو دې دپاره نه یم پیدا شوی چې ته راباندې بوجونه وړئ، وانما خلقت للحرث، زه خو کروندې دپاره یوه راباندې وکړو قلبه وکړي. فقال الناس سبحان الله تتکلم البقره، وقال نبی سره آمنت بهذا، زه په دې تصدیق کوم ځکه الله په هر شي قادر دی. غوا خبرې وکړي. واندفاع المتوجه من البلاء، هغه چې د خدای د طرفه بلاګانې مصیبتونه متوجه شوي هغه د ده د برکته خدای دفع کړي. وکفایت المهم عن الاعداء، او کافی شي هغه غم ته د دشمنانو وغیر ذلك من الاشیاء، لکه نور سیزونه، مثل رؤیت عمر وهو على المنبر، عمر رضی الله عنه په منبر ولیده، او چې په مدینه کې دی په منبر ناست و، جیشه بنهاون، لښکر یې ولیده په نهاون کې، د مدینې او د نهاون په منځ کې 1500 فرسخه مزل و. حتی قال لامیره، امیر ته وایي یا ساریت الجبل الجبل، اے ساریه غره طرف ته شه، غره طرف ته شه، تحذیرا له من وراء الجبل، غره شانه چې کوم دشمن را روان دی هغه نه ویری، لمکر العدو هناک، ځکه دشمن هلته چل جوړ کړی. وسماع ساریه کلامه معبود المصافه، او ساریه هلته نهاون کې آواز واورېده بغیر د دغه نه واسطې نه. دا قصه خو مې اورېدلې که نه؟ اورېدلې م ده دا قصه؟ هو که نه؟ دا قصې کتابونه ګورئ که نه؟ بل د جمعې بیانونو لځئ، تاسې موږ خو به جمعې بیاناتو ته تلو هر ځای کې، نو دا مولي هم قصې کوي، ډېرې قصې د جمعې بیانونو کې زده کېږي، هغې خو ورته ښه مطالعه کړي که نه؟ کوشش کوئ چې هر ځای کې چې یئ چې جمعې بیان ته ټولو نه مخکې حاضر یئ. جمعې بیاناتو کې ډېر څه زده کېږي، او په دې نیت ورځئ چې څه پکې زده کړم، ډېر څه به م زده شي. ملیان به شئ خو څه به درځي نه نو. په دې کتابونو باندې خو کار نه کېږي چې نور مطالعه نه وي، څه اورېدل شوي نه وي، قصې نه وي که نه؟ دا ټولې قصې به اورئ. وکشرب خالد السم، یا لکه خالد رضی الله عنه زهر وسکل من غیر تضرر، ضرر یې ورته ونه کړ. وکجریان نیل په کتاب، نیل چې کوم دی د عمر رضی الله عنه په خط باندې روان شو. امثال هذا اکثر من ان یحصى، دا شان مثالونه د شمیر نه ډېر دي. قصه خو مې اورېدلې د رود نیل که. ولما استدلت المعتزله، هر کله چې معتزله دلیل ونیو چې منکرین دي د کرامت د اولیاءو، بانه لو جاز ظهور خوارق العادات،
که ممکن وی ظهور د خوارق العادات د اولیاؤنا لشتبه بالمعجزه نو دا به مشتبه وی د معجزې سره فلم یتمیز النبی من غیر النبی نبی به د غیر نبی نه جدا کېده. اشار الی الجواب بقولی ويكون ذلك ای ظهور د خوارق د عادت د ولینا الذي هغه هو من احد الامه چې د امت یو سړی دی دا معجزه ده د رسول الذي ظهرت هذه الكرامه هغه چې دا کرامت صادر شوی یو واحد ته من امتی د امتنا لانه یظهر بهذا کخکار کی ودی کرامت چې دا ولی دی ولا يكون وليا ولی نکیږي الا ويكون محقا في دیانتی چې دین کې حقدار شي بجانب حق شي او دیانت د اقرار بالقلب او لسان د پر رسالت د رسول ما طاعت له سره دا غینا چې داغه تابعداري وکړي په اوامرو کې او په نواهیو کې حتی لو ادعا هذا الولي الاستقلال کدا ولی د استقلال داوو کې چې زه مستقل سره یم بنفسي او عدم متابعت کې د نبی لم يكن ولی به ولی نشه کافر بچي شو بیا خو کافر دی کنه ولم يظهر ذلك لا يدي نخکار کې دا په یاد ده الکه په پوي شي خدا سی چل لے ما تو گو رئی کرامت خود ولی نه صادری کې خدا کمال نه دی کمال شعر استقامت علی الشریعت الاستقامت فوق الف کرامت استقامت د زرو کرامتونو نه زیات دی صحیح شو نو اصل شی دا دی او ډیر کرته دسی وشي چې کرامت د ولی مخې ته خنډ جوړ شي ولی ته خدای غټې مرتبه لیکلی چې دې په غټو مرتبو ته رسي د هغه کرامت د وجه نه د هغې غټو مرتبو نه دی خدای پاتې کړي تاسو زما په دې خبره پوهېږئ اشرف علي تانوي رحمه الله ډېر ښه کتابونه لیکلي تصوف باره کې تاسې پرې پوه شئ یو کتاب لیکلی دی اشرف الطریقه فی الشریعت والحقیقه او دغه کتاب لیکلی دی مولانا زکریا رحمه الله شریعت و طریقت کا تلازم ډیر بهترین کتاب دی کې ډیر واقعات لیکلی دي او ډیر شبهه دا تقریبا 150 کلونه ما سره دی او زه ګورم دا د تانوي صاحب کتاب د کې ډېرې خبرې دي د تصوف باره کې سړي بدګماني ختم شي صوفیان ډېر کارونه کوي سړی پې بدګمانه شي دا کتاب سړی ګوري او بدګماني په صوفیانو ختم شي اوس خو صوفیان نه دي دوکانداري ده دا خو پیري خلک څه دپاره کوي چې پیرۍ کې ولا ډېرې پیسې دي داسې کوي که نه کوي پیرۍ کې وایي سمې پیسې دي او پلانکي پیر صاحب لازمه ولې وایي هغه سړي له زر خلافت ورکوي پیر صاحب له خلک څه دپاره ځي خلافت دپاره چې خلافت یې درکړه نو څه چل وشو بیا به زما هم داسې مریدان او به داسې چل به یو دا حلقه به مې جوړه او خلک به راته پیر صاحب وایي نو دا خو نفسانی خواهش دا خو سراسر د تصوف خلاف تصوف خدا دی چې تصوف مقصد څه شی دی چې تستا صفایي وشي دغه خبرې تا نه وځي که نه دنیا محبت تا نه وځي چې ما سره پیسې ډېرې شي دا سوچ تا وځي او جاه پرستی ته زه مشر یم او خلک ما له راځي دا شی تا نه وځي ستا د ذهن نه تصوف خو دې ته وایي صحیح شو چې ته دې دپاره ورننوځې چې ما ته زر او پیران هم داسې کوي مریدان ډېری دومره خلفا مې دي 400 خلفا مې دي او 1500 خلفا پیران وایي که نه تاسو پرې پوه شئ مفتی فرید صاحب رحمه الله ډېر عظیم الشان شخصیت او د هغه ټوله توجه درس ته وه پیرۍ ته بیا ډېره توجه نه کوله زما چې یاد شي زما د یادو خبرې بیا وروسته په 1996 کې د باندې پالچ اټیک وکړ بیا درس نه پاتې شه خوله یې متاثره وه خبرې نه شوې کولی بیا دې شي ته متوجه شه تصوف نو هغه له به دغه ورغی که نه هغه خو ډېر صفا نیت یې و
مولا به ورغې بیعت بیا ورسره وکړ نو تپوس به یې ترې کوو چې څه کې زه مدرس یم څه درس کې بس چې پوه به شي چې دا مدرس دی او مشر دی او مطلب خلک په اعتماد کوي بل ځل به چې ورغې اول خو بیا ورسره بیعت وکړو بل ځل به چې ورغې ایسته به خلافت ورکړه زه ته خلیفه شوې دا تصوف کار کوه د هغه مقصد به پکې څه و چې دا د تصوف سلسلم چلی د سبق سره چې دا سلسلم وچلیږي چې د خلکو تربیت وشي خو دا ملیان ما ډېر لیدلي دي چې مفتی فرید رحمه الله خلافت ورکړی دی په همدې طریقې مراحل یې نه دي خلاص کړي هلکه یو سړی دی درجې نه دي ویلي او د مدرسې خدمت کوي او مشر سړی دی او ډېر نیک سړی دی او موږ سره ډېر محبت او مونږ دستربندي کوو طالبانو له هېڅ هغه هم پټکی ور وتړو چې ده ته هم دا اعزازي پټکی ور وتړو نو هغه بیا شریقایت پړاولی شي دقه شان چل دی دا اعزازي خلافت به ورکوي اعزازي خلافت هغه د نورو مرحلو نه بیا نه و خبر تصوف چې کوم مراحل دي د هغې نه نه خبر تاسو یقین وکړئ چې داسې ده هغه اول وختونو کې چې کوم مریدان به هغه پرېښودل هغې ته خلافتونه نه ورکول هغې باندې ټولې مرحلې پوره کولې د تصوف چې کوم مراحل دي تاسو په خدای یقین وکړئ چې کوم هغه اولني مریدان دي او دا مراحل یې طی کړي دي هغه په تصوف په کارونو کې ډېر مخکې دي او کوم چې وروستي دي او ځان سره یې کوي خلیفه مجاز مفتی فرید صاحب که نه او بس هغه د شهرت دپاره لیکي والله که پکې د تصوف بوی وي صرف غټ پټکی تړلی دي او بس پیر صاحب پیر نوم یې ځان ته ایښی دی نور په څه کې خبر نه دي تصوف د یو او د دوه نه دی خبر تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ شپږ دېرش سبقونه دي د نقشبندیه د مفتی فرید صاحب سلسله نقشبندیه ده او د هغې شپږ دېرش اسباق دي پنځه دېرش اسباق دي پنځه دېرش اسباق دي کم سے کم په یو سبق کې خو به څلور میاشتې که نه څلور میاشتې فاصله به پکې ورکوي نو تاسو سوچ وکړئ دې کې څومره کلونه جوړېږي هم دا خو نه چې څلور میاشتې وروسته به مسلسل تا ته وظیفه بدلوي تاسې پرې پوه شئ نو چې دا پوره مراحل ختم کړي او سړی راوځي نو سړی برابري تاسې پرې پوه شئ نو بس زمونږ د پیرانو دا شی دکانداري جوړه کړې ده والله چې قسم پیسې دي پکې رښتیا پیسو ګټلو یو لویه ذریعه ده او دلته پښتانه خو بیا هم دغه کوي که نه ښه بد معلوموي پنجابیانو کې خو دا شی نشته چې پیر صاحب ښه نو بس هغه ته سم سجدې لګوي هلته ګیر خرایلي پیر صاحبان او ګیرې وړی او داسې پرې پوه شئ افغانستان کې اوس د پیر صاحبانو ډېر قدر دی خلیفه دین محمد دی دومره ګمراه دی دومره بېدینه دی بدعتي دی او د هغه اوس دومره قدر دی چې د حد نسي خلیفه دین محمد بیانونه مې اورېدلي دي دومره بېدینه دی چې ډېر سخت بېدینه دی قسم په خدای چې ډېر بېدینه انسان دی او هلته که تاسې کتلي چېرته په دې ویډیوګانو کې هغه دغه چې کوم دي ګیرې وړې کړي دي او ګیرې وړې کړي دي او پیران دی وای دا د پلانکي صاحب نمسی دی او مولیان لاسونه صفایي وه خدای هم بې خوباسه غټ غټ پټکي به یې تړلي مولیان هلته دا بعضې علاقو کې دا پیرپرستي ډېره ده تاسې یقین وکړئ چې دا ډېر یو مهلک مرض دی دې سره سړی مشرک کېږي ایمان نه خلاصېږي نو بس دا بس یو شی وګوري که نه او بس هېڅ د ده دپاره رکاوټ جوړ شي ما درته دا خبره کوله کرامت د بزرګ دپاره کله رکاوټ جوړ شي یو شی خدای ور وښیي او هېڅ ته دی وایي چې زه خو رسېدلی یم که نه بس نور کار پرېږدي وایي ورسېدم بس د دپاره تانوي صاحب خبره مې ورته کوله چې هغه دې دپاره یو مثال ښودلی یو دوه شاګردان استاد ورته ووایي چې چینې نه اوبه راوړئ نو چینې ته دوه لارې تللي دي یوه په باغ کې تللې ده او یوه په شاړه تللې ده په شاړه نو دې باغ کې چې تللې ده دې کې ګلونه دي قسمه قسم او دا میوې دي پکې او دا سوري دي او دا سیلونه دي پکې نو دا یو شاګرد چې دی په دې باغ کې لاړ شي پیر صاحب ته استاد له اوبه راوړي د چینې نه نو دی په لسو ګنټو کې را واپس شي ولې
کله یو ته سیل کوه، کله یو له ګوره جامې نیولی دی او کله بل له، او به چې راځي هېڅ وجنګېږي د څه سره، جام ته یې توی شي بیا لاړ شي بیا یې راوړي که نه، بیا د ونې سره وجنګېږي بیا جام راواخلي. او دا بل چې کوم دی په شاړو چې تللی دا بس نیمه ګنټه کې جام راډک کې او راځي، ځکه چې څه خو ګوري نه شاړه کې روان دی. نو وایي ګورئ دا کم سړی چې کرامتونه ګوري نو دا د دقسې مثال دی لکه باغ کې روان دی، نو دی زر نه راسي، منظر مقصود ته زر نه رسیږي. او دا کم چې کرامتونه نه ګوري دا په شاړه روان دی په سیده سړک، دا خدای زر مرحلو ته رسوي. تاسې چې د علماء دیوبند دا تصوف وګورئ په هغې کې دا کرامتونه نه دي بیان شوي. کرامت خو شته څه بده خبره خو نه ده که نه، معنا دا ده چې دا رکاوټ دی که نه، دا پیر کې به دا نه ګوري چې د کې دا بس شریعت ته ګورئ بشریت باندې عمل کوي که نه کوي. تاسې پرې پوه شئ. پیر صاحب خو به د مرید صاحب جیب شریف له ګوري، تاسې پرې پوه شئ. بس موټي له به ګوري چې موټی څنګه دی، تش دی که ډک دی. که تش هغه مرید له زر خلافت ورکوي. تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا ما کتلی دي، تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا ما کتلی دي. مالدار مرید خیال ساتي د غریب نه ساتي. تاسې کتلی دي که نه دي کتلی، چې ځوانان یې وبه ګورئ دا به تاسو ټولو ګورئ. پلانکی پیر صاحب داسې دی مالداره سړی ورته داسې ځان ور نږدې کړي چې او بل خو تصوف باندې ځان مړ کم خو غریب دی، نو هغه سره القرب ذرایع نشته که نه چې په څه رسېږي. هغه بل ایسته مالداره جاس کې ورشي بس ټولې مرحلې پوره کړي. تاسې پرې پوه شئ. یقیني درته وایم چې دا خبره نو بس دغسې قصې دي. نو بس داسې قصې دي. او مدې بسې څه کتاب دی ستاسې؟ هغه کتاب شته که ختم کړی یم دی؟ شته دی؟ وایي پرون مو ویلې وخته شو نو خو سید شاه مولوي صاحب نه دی راغلی. زه چې راغی بیا به هغې پورې زه به مشغول کړم، بیا به ور پرېږدم. صحیح شوه. دا زمونږ د استاد صاحب حضرت مولانا سید قریش صاحب رحمه الله دی او قاضي محمد امین دا دوه ډېر ملګري وو، طالبه نه تر مدرسۍ پورې که نه، اخره کې بیا سره جدا شوي وو. مونږ چې ورسره سبق ویلی دی وخت کې جدا وو. نو دی د منطقو کې ډېر مشهور وو، دا غټ کتابونه به پړاول، ډېر طالبان به واخله او وخت سره ډېر مشهور وو. نو دوی وړه دوره شروع کړې وه. یو کال یې ده به قیصه ډېره په خوند کوله، وایي موږ یو کال یې وړه دوره شروع کړه. چې وړه دوره شروع کړو بس وایي طالبان نه راتله. وایي داخلو ټیم کې به مدرسې ته تو ډېر تنګ وي، هېڅوک هم نه راته. وایي اخره کې یو ړوند راغی، په یوه سترګه ړوند و، یوه سترګه یې وه. داخله وکړه، موږ ورته ډېر خوشحاله وو. وایي قاضي صاحب ته به مې ویل چې زه ښه خو ده په دواړو استادانو په یو سترګه ګوري، دواړو په یوه سترګه ګوري، فرق به نه کوي. صحیح ده. وایي بیا چې داسې ووایي زه به په کمره کې وم، قاضي صاحب به ورته تقریر شروع کړي. دا کتابونه خو موږ نه وو پړاو کړي دا د دورې، نو نوي کتاب ته خو مدرس ډېر خوشحالېږي که نه، ډېر تحقیقات پکې کوي. چې څو ځله یې پړاو کړي نو بیا دا کتاب د هر ځای نه خبر شي. دی به ورته ډېر په شوق لګیا و. زه به په کمره کې خوب به مې وکړ، ډېر به تنګ شوم. وایي غږ به مې ورته وکړ چې هلکه لږې مال هم را پرېږده. اوس هم چې هغه راغی بیا تاسې ور پرېږدم. صحیح ده. صحیح ده. نو والحاصل دا دی چې ان الامر الخارق للعادت، هغه کار چې سیرونکی د عادت دا په نسبت سره پاڼه به اړو منو چې پاڼه وانړو کار نه کي. دا په نسبت سره نبی ته معجزه ده، برابره خبره ده. که د ده نه صادر سي یو که من قبل احد امتي، او که د یو امتي د ده نه، او په نسبت سره ولی د کرامت دی لخلوه عن دعوه نبوتي، ځکه خالي ده د دعوې د نبوت. من ظهر ذلک من قبله، د هغه چا نه چې دا د طرف نه صادر شي. فالنبي لابد من علمه بكونه نبيا، نبی لابدی ده د علم د ده نه چې دی نبي دی. نبی دپاره دا ضروري ده چې دی به پوهي چې زه نبي یم. ومن قصده اظهار خوارق العادت، او قصد دې نه چې اظهار د خوارق العادت وشي.
دی قص نبم دی خبری او قص به هم کوي چې ومن حکمه قطعا بموجب المعجزات او حکم د دې یقین دی په موجب د معجزاتو په خلاف د ولی ځکه ولی د پاره دا ضروري نه ده چې دې خبري چې زه ولی یم هلکه پې پوه شئ دته دا ضروري نه چې دې خبري چې زه څه یم ولی یم که دته پته نه چې زه ولی یم معجزات ته صادریږي هلکه دله پته نشته چې زه ولی یم بیا هم ته کرامت صادرېدی شي هلکه تاسو پې پوه شئ وافضل البشر بعد نبینا او بهترین بشر په انسانانو کې پس زمونږ د پیغمبر نه غوره دا ده چې پس د انبیاو نه لکنها اراد البادیت زمانیه وليس بعد نبینا نبین زمونږ د پیغمبر نه وروسته خو بل نبی نشته ومع ذلك لابد من تخصیص عیسی د عیسی علیه السلام تخصیص ضروري دی اذ لو اريد كل بشر یوجد بعد نبینا که داسې مراد چې افضل په انسانانو کې پس د ټولو انسانانو زمونږ د نبی نه وروسته انتقض عیسی علیه السلام دا خبره خو بیا په عیسی علیه السلام ماتیږي زمونږ د پیغمبر نه وروسته په انسانانو کې د ټولو نه غوره ابوبکر دی نو ستا د پیغمبر نه وروسته خو به عیسی علیه السلام راځي د هغه نه هم غوره دی حال دا چې د هغه نه خو غوره نه دی که هلکه پې پوه شئ ولو اريد كل بشر یولد بعده او که داسې شي چې هر بشر چې د زمونږ د نبی نه وروسته پیدا کېږي د هغې نه غوره دی نو بیا لم یفید تفصیل علی الصحابه بیا خو فایده یې نه که تبدیل په صحابه و صحابه خو یې تبدیل رانغی که نه ولې ځکه هغه صحابه خو په هغه وخت کې نبي علیه السلام په وخت کې پیدا و که ولو اريد کل بشر چې هغه موجود دی په وجه د تابعین بیا خو تبدیل په تابعینو رانغی ځکه هغه علی وجه الارض هغه وخت کې نه و ومن بعد ولو اريد كل بشر يوجد على وجه في الجمله انتقض عیسی علیه السلام خبره په عیسی علیه السلام ماتي نو داسې پکارو چې افضل البشر بعد الانبیاء د ټولو پیغمبرانو نه وروسته په انسانیت کې د ټولو نه غوره انسان ابوبکر صدیق دی الذي صدق النبي علیه السلام په نبوت کې من غیر تلاسم بغیر د کاګلیچ نه تلاسم څه ته وایي خوله بندېدل او په معراج کې بلا تردد بیا عمر فاروق دی الذي فرق بين الحق والباطل په قضایا او خصومات کې بیا عثمان ذوالنورین دی لأن نبی سلام ذوالنور دا وجه د تسمیه ذکر کوي ځکه نبی علیه السلام زوجه رقیه ولما ماتت رقیه زوجه ام کلثوم په نکاح ورکړه ولما ماتت چې ام کلثوم مړه شوه قال ورته وایي ولو کانت عندي ثالثه که زما درېیمه لور وی لزوجتک تا ته به مې په نکاح درکړې وی ثم علی المرتضی بیا علی مرتضی دی من عباد الله ورشوه د خدای په بندګانو کې خلص اصحاب رسول الله على هذا وجدنا السلف په دې طریقې موږ سلف پیدا کړي چې هغوی د صحابو ترتیب په دې طریقې کوي وظاهر دار چې انه لو لم يكن لهم دلیل على ذلك لما حكموا بذلك سلف سره که په دې دلیل نه وي نو داسې خبره نه کوله واما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبین موږ پیدا کړه دلایل د جانبینو چې عثمان غوره دی او که علي غوره دی متعارض ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال او منګه پیدا نکړه دا مسله هغه چې متعلق کیږي د دې سره عمل او یکون توقف دې په دې کې مخیلی به شی من الواجبات هلکه په پوه شئ دې پر پوه شئ هلکه تاسې په پوه شئ دې ځای کې په شرع قاعد باندې خلک تفتزاني باندې اعتراض کوي وایي موږ سره داسې دلایل د جانبینو متعارض دي او دا مسله داسې ده چې عمل سره څه تعلق نشته او که موږ پکې توقف وکړو موږ ته پته نشته چې علي غوره دی که عثمان غوره دی که توقف وکړو نو زموږ دین ته څه نقصان هم دا توقف نه رسوي هلکه پې پوه شئ والسلف کانو متوقفین سلف یقین کوونکي په تبذیل د عثمان حیث جعلوا من علامات اهل سنت والجماعت عثمان غوره کېدلې په علي د اهل سنت والجماعت علامه ګرځولې ده نو هغوی وایي چې علامه د اهل سنت تبذیل الشیخین دی ابوبکر او عمر غورواره او محبت د ختنینو دی چې ختنینو سره به محبت کې ختنین څوک دي عثمان او علي رضی الله تعالی عنہ والانصاف د انصاف خبره دا ده انه ان یرید بالافضلیت کثرت ثواب که چرته مراد شي بل توقف جهت توقف د پاره جهت شته و ان اريد کثرت او کثرت مراد کس ډیرواله د هغه څه شي یعود ذویل القول
چې هغه شماري دا عقل خاوندان ته فضایل نه پلا بیا دا خبره مونږ نه منو ځکه د علي رضی الله عنه فضایل بیا ډیر دي هلکه په پوه شي که په پوه نه شي دا هلکه تاسې د څلورمې حاشیې ته وګورئ ولهذا قیل فیه رایحة من الرفث لہذا دې د وجې نه بعضې مولایان ویلي چې په ده کې د شیعتوب بوی شته په تفتزاني کې اخره کې وایي لکنه فریة بلا مریة لیکن دا په ده دروغ تړل دي بلا شک هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ که پې پوه نه شئ تاسې نو صرف دا خبره دا ده چې موږ سره په دې دلیل نشته چې عثمان په علي غوره دی نو دا خو شیعتوب خبره نه ده کم شیعګان چې دې باندې قایل دي چې علي د عثمان نه غوره دی نو دې باندې خو څه بدېږي نه دا خو څه بدۍ خبره نه ده او ده پکې دلایل لټولي دي او یو طرف د ده خوښ شوی دی نو چې یو طرف د یو مولا خوښ شي د دلایلو په بنیاد باندې او موږ ته سلفو دا ویلي دي چې تبذیل به شیخینو ته ورکوو محبت به د ختنینو کوو نو ختنینو سره خو محبت به هر تقدیر دی که عثمان مخکې شي او که علي مخکې شي د اهل سنت والجماعت جمهور خو مسلک دا دی او زمونږ هم دا تاسو هم دا مسلک دی چې عثمان د علي نه مخکې دی لکه خلافت کې چې مخکې دی په فضیلت کې هم مخکې دی خو که څوک د چا تحقیق دی چې علي د عثمان نه فضیلت دواړو سره محبت فرض دی ضروري دی د اهل سنتو علامه ده او علي ته غوره دی یا موږ توقف کوو چې علي غوره دی که عثمان غوره دی دې کې دې باندې خو سړی کافر کېږي دا خو څه بده خبره نه ده که نه دا خو د مولا تحقیق دی هلکه پې پوه شئ نو په دې ځای باندې په دې چې قائد مولا باندې خلک جرح کوي خنک کوي بس به کور